اوله مسله دا حدیث مبارک الوسوسه غیر ماخوذ بها. وسوسه باندې چې وسوسه د حد پوری نو پدې باندې د الله طرف نه اخذ نشته، نیول نشته. اول حدیث، دویم حدیث، یو لسم هم په دغه مسله باندې دي. کار کول سرته ورسو. دویم مسله اعتقاد عظم المعصیه عین الایمان. د ګناه لوی ګڼل دا ایمان دی، دا د ایمان نه خلا. پرون ما ویلو ګان سړی وی ګناه را نوش نو زوی مچ بلامي ماتیږي لکه غر چې را باندې پروتي. اړو کې غټ پکې د بیان نشته، وجود الله د امر خلاف دی. نو کډوړو کې دی او کړه غټ ته ګناه دی. اعتقاد عظم المعصیه عین الایمان. دویم حدیث کې او یو لسم کې ولسل ان اكون حممه زد سکور شم نو دا خوخه د دینه چې په خلو وایو دا ایمان دی. نبی علیہ السلام وی کنه الحمدلله الذي رد امره الى الوسوسه. وسوسه دا وی ذالک عین الایمان. دغه جو کر ایمان دی کنه ته د ګناه بچی. درېم مسله الباعث على الوساوس. وسوسه باندې باعث شه دی شیطان او نفس. دا تاسو له صدریم حدیث پینزم شپاگم وم اتا نه لس دولس پینزلس دا شانتا نور حدیثونه دی که دا ولسلو چې وسوسه د څه د وجې نه راځي. د هغې اسباب دوای شیطان دی، مقرر دی دپاره نفس دی. څلورمه مسله علاج الوسوسه. د وسوسې علاج څه دی؟ د حدیثونو کې وښودل عملی قولی دو خبرې. عملی قولی و عمل دی، خو صرف د ژبې عمل دی. قولی پرې دا خبره بل څه عمل شروع. دریم حدیث څلورم دا شانته دیارلس پینزلس او شپاړس کې دا یو خود کنه چې موږ سره ته ورسو او نه مې دې پوره کړه، خو بیا نه کوم دا کمې کړې. نو په دې بوم شیطان نه امید کېږي یاره سړی زما په لاس سره دی. پنځمه مسله الشیطان مع كل انسان وكذا الملك. شیطان د هر بنده سره او فرشتو هم الله مقرر کړی دا. پنځم حدیث ادولسم کې د دوړو ذمہواری خو دي. د شیطان ذمہواری سره اعاد بالشر تکذیب بالخير، او د فرشتي سره اعاد بالخير او تصدیق بالخير. د خیر خو نه کوي. شپږمه تمکن الشیطان من الانسان. د بنده سره د شیطان قوت او طاقت. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کی یجری من الانسان مجرى الدم. وہ مسئلہ مس الشیطان لكل احد عند الولاده غیر مریم و ابنها. هر بچی ته شیطان ځان رسي او دا غړي چې دا زما یو بل بچی پیدا شو، بل ووټر دی، دا مې بل ووټر راغلی په دې معلوم دی بل لوم ووټر راغی. نو به د مریم د دوی نه چې دعا کړې وای الله په حفاظت ساتلی. و حدیث او تم حدیث ته ځانته نهم مسله احب الاشیاء الیه فی المدنیات التفرق والاختلاف. شیطان دو قسمه غلطی سړی ته مخې ته کوي. یو غلطی په حق د الله کې ده، د عقیده او د عمل هغه اقسام دي. دویمه قسمه غلطی په حق د مخلوق کې د المدنیه، کلیواله چې ته لګي خاروالی، هغه دیو بر سره تعلقات دي. په تعلقاتو کې بنیاد او جرړ د تعلق د خځې د خاوند دی. خو د دغه نه الواد شي، د دغه نه کلی شي، د دغه نه ملکونه شي، د دغه نه بیا
دنیا باندې آدم او حوا اوس په حساب باندې نه دي. نو د مدنیت په مسلو کې اهم مسله شیطان ته څه تفریق دی د خدای د خاوند ترمنځ چې د خدای خاوند ترمنځ تفریق راوړي او دای طریقه ده د پلار او د اولاد د مور او د اولاد ترمنځ هغه ډول څه شي نه بل دا پاغي باندې کړي نه روانيږي د خدای د خاوند باندې باندې کړي روانيږي بنیاد جال ختمي کې د بچي د پیدا کېدو او د جوړېدو نو هغه تفرق او اختلاف دی. حب الاشیاء الیه فی المدنیات التفرق والاختلاف. حدیث کې ذکر راځي کنه ابغض المباحات الى الله الطلاق لا تفرقوا يل بلیګه قرآن ولا تفرقوا اختلاف مرواله. لسمه مثلا اختصاص جزيرة العرب ان الشيطان قد ايس من ان يعبد في جزيرة العرب. جزيرة العرب دا اختصاص تر قیامت پاتې. یو ولسمه مثلا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. څلورم حدیث څوارلسم حدیث کې بے فائدې خبرې څه لکای بے فائدو کارونو کې ګوتې مه وکړه ضروری کارونه وکړه. دولسم مثلا کمال خصوصیت علیه السلام رسول الله السلام کمال او خصوصیت هغه څو رسول الله السلام کمال ولکنی اسلم یا ولکنه اسلم هغه زما باندې دا ماته د غلطی خونه شو کوله او دا د عصمت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. دولس مسلې د حدیثونو درو فصلونو کې ذکر کړي ساتنه به اسلام فصل ثانی دی کنه باب الایمان بالقدر دواړه دي. باب دې په بیان د ایمان راوړلو کې ساتلو کې یقین کولو کې په تقدیر په مقررولو د الله هر صلاح موږ نو د عالم نو ډېر د موجود د عالم د پیدا کولو نه مخکې ډېر مخکې الله رب العالمین چې څه په دې عالم کې د کېدو دي د الله په خوښه او د الله په علم او قدرت دواړو باندې نو د دې هر څه کارګزاري اصول د هغې د الله رب العالمین کتاب کې لیکلی شي چې هغې کتاب ته دغه لیک ته تقدیر وایي. په هغوی اندازې ته تقدیر معنا اندازه ښودل مقررول د څه شي. زه به پیدا کېږم کله په څرنګ صورت په څه حال د پیدا کېدلو نه پس تربیه مې څنګه کېږي د پوهې او د عقل وروسته به زندګي ژوند څنګه تېروم کم دی مرګ به کله راځي د ایمان سره او که د بېایمانۍ سره په نیکۍ او که په دې باندې دا ټول د الله رب العالمین علم پې محیط دی. دغه علم تعبیر کړی شوی دی په تقدیر باندې لیک شوی دی. تقدیر دوه قسمه دی یعنی دغه اندازه د الله د طرفه مقررول دوه قسمه دي. یو ته عالمان مبرم وي دویم ته معلق وي. مبرم معنی قطعی یقینی بے شک او بے شبهه. د معلق معنی تشی پوری تړلې. داسې مثال دی لکه کته سبق وای کوشش کوي نو عالم بشي. اوس د عالم بشي دا یو حکم دی خو دا حکم څه پورې تړلی دی معلق دی. که هغه تعلیق موجود شي نو نتیجه به موجود شي که هغه تعلیق نه موجود شي نو نتیجه هم نه راځي.
دیتے لکی معلق اور مبرم یقینی بے شکا بے تردد دغ تقدیر اغا نتیجہ داغے چم دغ سبکی اللہ رب العالمین د ځینې چیزونو انجام و نتیجه مبرم مقرر کړی ده په هغې کې رد و بدل نه راځي ما یبدل القول لدی ځینې اسبابو سره تړلي دي عالم د اسبابو دی دوایي خورې ښه به شي موږ هم دا یو دوایي نه خورې وایي ځان په زور وجني جو مړ شي حالات عمومي داسې راځي معلق تقدیر علم فرشتو لهم اللہ ورکی دا مبرم تقدیر علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین سخدی دارو خروی نو زمون خی اللہ چی خشی جیوا اللہ تا دی پتہ چی پدی بخنش اللہ تا دا معلوم ہو چی فلانی تاریخ پدغ وقبانی ببری سین تبا غرزی کی دا کمر نبرغلی بل سبکی دغه د مبرم یقینی و غیر شکی مقرر تقدیر د دې علم صرف او صرف الله رب العالمین څخه دی کله کله جزئیاتو کې الله د معجزې په تور باندې پیغمبر لور کی و صرف یو جزئی کلیه نی اقصات او هغه یو خبره نور نه التقدیر معلق دا غیر علم هغه اسباب سره تړلې د اسباب علم چاته نه دا غیر تم پته لکه حکیم ډاکټر چې دې مرادانو سره د داوری دا له استعمالونو جوړیږي په طبيب د ایمان دی چې جوړو والا الله دی خو الله ول الله رب دا ګرځولې ده الله به په کوي ایمان بالقدر ضروری دی کدا نه او چې زه کوم دعا غسی وکي او زه غنم یقین په کوم ناغسی وي دا څنګه ده دا اشیاء وجود مخکې د موجودیدلو نشته په علم د الله رب العالمین کې ندی ته لیکي تقدیر قدر دی حدیث کی دی باب کې دی حدیث مبارکه او بیان کوي چې سدي د الله طرف نه مقرر دي او لیکل شوی دي معلق مخلوق ته پته لګي فرشتو ته دا شو کوي کله شو کو داو کا کله شو کو داو کا د سین ته دانګي نو ساتي نو اخلي ډوب شي سین ته نه دانګي نو فرشتي ته پته شي دانګي کنه دانګي او چې کله راغله نو له ته پته ولګي لکه مونږ وایو که زهر یو خواړه نو مري با که زهر یو نه خواړه نو به مري نو مرګ نه مرګ د الله په علم کې شته چې دې مري که نه مري په دغه وخت باندې په دغه تاریخ دا علم الله څخه د حتمی یقیني چې زهر به خوري یا به زهر نه خوري دا پته الله تعالی مونږ ته پته نشته علم الله څخه دی نو دا ضروري په ایمانیاتو کې ایمان بالقدر الفصل الاول پنځوس زره کاله مخکې دی باب کې به حدیث راځي تقدیرونه د عالم د پیدا کولو نه مخکې لیکلی شوي دي موسی علیه السلام آدم علیه السلام ولیده عالم ارواح کې عالم بالا کې ریتی که نه هغه آدم چې خلک د ټول د جنت نه وباسه د الله د امر خلاف شو جنت نه دی وته وخت کې نو ټول عالم وته یا نبی ته آدم علیه السلام وی ته کنه موسی هغه چې الله تورات درکړی وی تورات کې ته معلومه ده چې زما د پیدا کېدو نو څو زره کاله مخکې الله لیکلی عصا آدم ربه فغوا 50 زره کاله مخکې کې ستاره پیدا کېدل نه 50 زره کاله مخکې چې زما د پیدا کېدل نه 50 زره کاله مخکې لیکلی شی فتلومنی علی امر قد قضیه ته پاغه سما ملامتای چې دا غي فیصله خو شو ول الله طرف نه پخوا هغه بکیدا
پاغیر ملامت ہے. حدیث کی راضی فحج آدم و موسیٰ نو نیکه بابا خپل نسے پڑھ کو غالب شو ضرور شو پی. نو تقدیر پا هر سکی دا اللہ طرف نا مقدر دے. خود تقدیر مبرم پتا ما تا نشتے تا تا نشتے نبی تا نشتے ولی تا نشتے. نو چکم معلقات تی داغی اوامر و پابندی کول جائز و ناجائز خیال ساتل دا ضروری کری دی. شریعت دا غنم دے. زہر مخرو ویجی نمری نو خوراکی ناجائز دے. اوز که سویدا ویجی کمالا پی مرگ مقرری پا دی وقت مرگ مقرر نو که زهر خرم و کون خرم خوزا بمرم کمر نزان غرزی نو ورزا مری کمالا مرگ مقرر زد کمر نزان نو غرزم و کون غرزم خوب دا غوف بزمرم بفیدی قام قلتوب دی. الفصل الاول عن عبدالله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال وكان عرشه على الماء. رواه مسلم. رسول الله السلام لکلی دی اللہ لکلی واللہ تقدیرون دا خلقو اندازے دا جون تیرولو دا دنیا ندتلو دنیا تدراتلو قبل ان يخلق السماوات والارض مخی دا پیدا کولو نئی اسمانون وزمکولا سو مخی ب50,000 سنة 50,000 کالا. قال ویدی وکان عرشو علی الماء وہ عرش دا اللہ و بو باندے او بو درون شے نٹی گئی او بو درون شے تلیل بوزی عرش دا درنون ندرون دا درون ندرون شے دا طول عالم ندرون ادا پو بو بانی. مطلب ایسا ہو دا اللہ عرش پاغ مقامو چستا فکر کی نرازی عقل کی نرازی تا پینش پوئی دے چے درون شے روبیگی او دا اللہ رب العالمین عرشم پاغی بانی پروتو لکر طول عالم اس پو بو بانی کی دا اللہ رب العالمین عرش پاغ دے چتا پینے بیجی وسو بو وایا نوم سیک دا بو نمرات تشے دے الخلا لری زیتا گورا نو دا سی با تخکاری گی لکا دو بو ڈن چی کا سرابن بقیع سراب با تخکاری گی نو دا عالم طول دا سیو لکا یو ڈن چی یو بجی او بلا ام نوی پیدا کنا او بخو عالم کی دی او بو ام نوی پیدا نو دا سی اخکاری درا او ویلی دلیکی درو کچرد چالی دے لکه چې دا عرش کو بو باندې پروتي. حقیقت هم دا دی چې دا الله قدرت په هر څه باندې بالا دی. که په بو نوم د الله عرش دی که په هوا کې نوم د الله عرش دی هغه ته چې عقل زموږ نه سي نوم د الله عرش ټینګ دی. وکانه عرشو علی الماء او عرش د الله رب العالمین او بو باندې په نش باندې چې هغه څه ټینګول شي. وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ہر څه په تقدیر مثلا رسول الله سلام هر څه په اندازه دی الله مقرر کړی. دا هر څه یو څو افراد یو حتى العجز والكيس تر دې چې ناتوانی او خیارتوب دا هم په تقدیر کې چې سو الله مقرر کړی. یا حتی جاره که حتی العجز والکیس تر دی چه ناتوانی بیوسی او خیارتوب قمقلتوب پوها ناپوها دا طول دا اللہ پا تقدیر بانی دی. یعنی چه اللہ تو مقرر کری جنا غدی یا غین کمور زیادتو لنشه دوم را دا چه پا ممارست تجربی او کسب سرا مزاولت رازی عقل شتے اس چه زمان تو عقل پوها دا چیز پیدا هم نو دوم ہوا او چه پیدا هم نو عقل استعمال شوی نو تجربه شوی نو دا غی واجی نظر سی چه فیدا و نقصان نو پیدا تاسو خو پیدا کرا نپیگی سره نو عقل خواہ گره نانو چه عقل نور را لے تیگه دا وجود سر داغی کی قوت و طاقت را دی خو نفس شی اصل اغاغ موجود دی پر خپل زیبان دی خو مزاولت و تجربه سره پکی تا فرق را گه نو دی معنی بانی عجز ناتوانی کم چه اللہ ورکی ناتوانی دی وجود دا عذاو دا لاسو دا بخلی لنت دا لاسو دا با سر لنت نکه سر مخارخته دا و خیرت دارو نو چغی من وقتلی روڑی بزن نپیدم چه دا زال چغی سلو باسم خوجا سر باو کرو پدی سام نپویدم قوت و طاقتو خدا استعمال نو استعمال دل نو طریقه کاری نو
رو استعمال دل شروع شو، طریقہ کار شروع شو، پاغی سر جو انسانیت مکمل شو. عجز ناتوانی بیوسی بیوقوفی و ساده والے اکیس و خیارتوب یا عجز پر تمام اسباب کی اکیس و خیارتوب پر تمام اسباب استعمالو لکی داون پر تقدیر دی دا اللہ طرف نجسو مقدر دی نواغا کی خود راضی وکلا پر استعمال سر پر صحیح طریقہ استعمالو سر اور صحیح عجز و کیس تے توبو تا دانگی نفستا خمقلتوب دیں زنو بیوسکا وکنا او کیس و خیارتوب چی دا تا ڈوبی لامبون دردینو لیتا دانگی. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتي ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ویلیدلو نبی علیہ السلام وی کہ دلیل ویلو مناظرہ کڑیوا مناظرہ خو رسو شوال خو دلیل ویلو خبر کڑیوا آدم علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام دیو بالسرا ناظرہ ہوا مطلب عند ربهما رب صحیب سمانا پا عالم بالا کی دی دنیا کی نو اغا عالم کی وقت دی آدم علیہ السلام روح دیو دو فحج آدم موسیٰ نو پڑکڑو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لا حج غلبه فی الحج دلیل پی ضرور کرو او پڑکڑے بھی دا اجمالو نو تفسیری دا دیوست موسیٰ علیہ السلام وی انت آدم الذي خلقك الله بيدي تے آدم اغا چه پیدا کرو اللہ پلا سخپل بانی مانی وسطا پا کہتا نو لما خلقتو بیدی سجدو کا آغا چاہتا ما پا خول راس پیدا کردی نویتا سا انکار کرد سجدین دا آغا چاہتا لما خلقتو بیدی چه پا خول راس جور کردی تا اللہ پا خول قدرت پا خول راس تیار کردی ونفخ فیک من روحی او پکلو پتا کی دی روح قلنا نفخنا فیه من روحنا واسجد لک ملائکته اپریسی سجدہ مانتا تا ملائکی واسکنک فی جنتی او رسول ویتو پا اعلی زید من المسیح کی جنت کی دای کرو کنتا آغا دمی ثم احبت الناس بیاد سوکرو بیاتا راکوز که خلق پا سبب دا پلی غلطی بانی اللہ الارضی دنیا تا دا اللہ دا حکم خلاف شو پا ظاہر کی آدم علیہ السلام مانی حجتون دا موسیٰ علیہ السلام غالب و ضرور معلومی گی دو توی نعم او دا غزین دا چتا سوی ام دا شانتا قال آدم انت موسیٰ اللذی استفاک اللہ تی موسیٰ آغا چی اللہ غورا کرائی استفایتو برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتو برسالتی پا پیغمبرائی و بکلامی و پا خبرو کولی سرا و اعطاک الالواح او در کڑی تا لتختی چی پاگی کی تبیانو کل شین سرگندولو دا ہر حکم دا شریعت اصول پا کی تبیان شو وقربک نجیین انی ذکر اتزانتا دا پار دا جرگی و جرگی مار جرگی لے غختوی او بمین کی واسطہ دا چانوا جبریل علیہ السلام یا دا بری فرشتی واسطہ بمین کی نوا آغای تکانا فبکم وجدت اللہ نو پچو نیٹا مندلے دیتا اللہ چلی کلیو پا تورات جزاک اللہ فبکم وجدت اللہ نو پچو نیٹا چو وقت چو زمانہ مندل ہوتا اللہ یعنی لکھ دا اللہ کتبا چی اغلی کلی دی پا تورات کی قبل نخلق چی مخی دا غنز پیدا کرا شوما چو وقت تورات مخی لکل لی قال موسیٰ ب40 عاما پی تلیخ کالا قال آدم
آدم علیہ السلام وی فهل وجدت فيها تا مندلی تورات کی وعصا آدم ربه فغوا خلاف کرو آدم د حکم در رب نئی نو پریشان شو جون دی پریشان شو د خوشالی نئی پریشانی تکو دا عصا آدم ربه فغواه عربی دا د قرآن عظیم تکی دی خب دغه معنی تورات شریف کی وا کلمات دا نو عربی نو او مطلب دغه وو نو دا پکې ته وو کنه وو بیا سم علامت قال نعم ودوی او دغه سوا ولیوتا بابا افتلومنی نه تمام علامتای الان عملت عملا پدې خبره چوبې کده سکار كتبه الله علیه چې الله په مالی کلم چې ان اعمله چې کوم به قبل ان يخلقني مخکې پیدا کول نو به 40 سنه صالح کاله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله السلام وی فحج آدم موسی نو دلیل کی غالب شو آدم په موسی علیه السلام باندې رواه مسلم دی حدیث کی صالح کاله وی زما د پیدا کول نو مخکې نو صالح کاله د او د تورات د لیکلو نه مخکې وي دا نه چې صالح کاله ډېر په زرګونو کلونو مخکې د لیکل شوي دي خو تورات کې چې لیکل شوي نو صالح کاله د آدم علیه السلام د پیدا کولو نه مخکې د جمعه د پیدا کولو نه صالح کاله مخکې لیکل شوي نو هغه به کېده نه یو خبره دا معلومه شوله چې څه الله ته خوښه ده د الله اراده ده نو کېږي به هغه بل نه کېږي یوه خبره دویمه خبره ده چې د هغې دپاره چې کوم اسباب مقرر کړي دي د کولو یا د نه کولو نو هغه په اختیار د بنده کې دي امتحانا د ازمیخ دپاره منع یا امر راغلی دی بنده په هغې باندې مجبوره دی هغه منع یا امر چې راغلی د هغې پابندي به کوي غلطي چې نه وشي نو غلطي ده د الله په نیز باندې غواړي نو معاف به کړي که نه معاف کړي د هغې مناسب به سزا ورکوي تقدیرو لیکلی شي آدم علیه السلام لو ما غور شو چې کوم الله مقرر کړی وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه بخاری مسلم جوړ دی عبدالله بن مسعود رسول علیه الصلاة والسلام ویلی دی او هغه رښتینی او رښتیا کړی شوی دی الصادق په خپل ذات کې المصدوق د الله د طرف نه چې څه ویلی دی د الله د طرف نه ته رښتیا ویلی شي چې د رښتینی دی هغه دا ویلی دی ان خلق احدکم یجمع فی بطن امه پیغمبر اسلام وی بشکا خلقت د یو د تاسو جمع کولی شي په خېټه د مور کې صالح ورځي نطفتن تشغوبو د مور پلار نږدې کټ سره چې وبو کوم ځای کې یوځای شي ماده د ولد ماده د بچي نو دا دواړه یو بل پسې ګرځي نو صالح تو شپو ورځو پورې دا وبو دواړه یو بل اونسي هم او بالکل زم شي هم یو نطفه نه جوړ شي یو قطره نه جوړ شي صالح شپې ورځې په دا حالت باندې ثم يكون علقه بیاشی مایشی وینا مثل ذالک دغم ورځې صالح شپې ورځې رنگ بدل کی رو رنگ بدل کی او ټینګواله پکې تراشي بالکل یو ټوټه شي لکه مایشی وینا ثم يكون مضغه بیاشی دا کرپانده اډو کې کرپانده وخه یم ځا چې په خلوانی په تشیبانی جوی نو یو دم نو چیږي په دمه دمه وڅیږي معنی کلک شي مزغتن مثل ذالک شیدا کلکا
دغه روزه کې تلیف تشکو روزه کې هغه د کله کې غوښه شکل کې نه جوړ شي. ثم يبعث الله الیه ملکا بیاولی ګندا مزغه چې جوړ شي دي کې ابهام ده. مزغه جوړ شي مثلا داسې فرض کا لکه د 2 غوتو په مقدار د 1 غوتو په مقدار، بالکل داسې لکه فوټو چې کوم په تور کاغذ باندې د قشانته او شکل جوړ شي، سرومي سترګیومي خلجوبومي وګونومي خدا هر څه باندې تش د غوښو ټوکړه ده لکه په دې چې د پاسه صورت جوړ کړی دی دغه شانته شي. رو د څلوختو ورځو وروسته د درېم څلوختو وروسته صاحب کې چې واچول شي نو دا هوا روح په کته زی وجود پرانسته کیږي، وجود پرانسته کیږي پرځي تر دې چې زړه ته ورسي وجود نو ژوندې شي نو بیا صاف دي دی غستو سره دا هوا په کو وجود کې اعضاء کې چلیږي نو روح ته تل شي نو لاسم دا شانتا دا زبانی جدا شي، سترګې مرو بیرته شي، د شونډې بیرته شي. په دې طریقه باندې وجود او اعضاء روح سره بیرته کېدل شروع شي. بیا فرشتہ لګلې شي یبعث الله الیه ملکا، فرشتہ لګي الله دتا بیربع کلمات په لیکلو د څلورو ټکو د څلورو فیصلو اجمال دی دا د ژوند. فیکتب عمله نو لیکل شي عمل لده، واجله نیټه سبقي خبقي کې بد بقي اجمالا دا لیکل شي. دا شانته اجل لیکل شي 100 کال به لس کال شل کال. ورزقه روزی بیتی و شقی و سعید څلورو لیکل شي بدبخت وي که بختوري. شقی مخکې کړی دی د وجه د کثرت د اشقیاونه او سعید مخکې کړی د وجه د قلت نه د کموالي نه. نو سوی بختور به که بدبخت وي. ثم ينفخ فيه الروح نو بیا پوکړی شي په دې کې روح. اوس دغه موجود شو یعنی نقشه تیار شوله او لیکو له شو اجمالی نو بیا په کې ته روح پوکړل شي. روح ينفخ وای نو روح وای ينفخ وای په امر د الله باندې فرشته په کتابو کې روح نو روح دی. والذي لا اله غیره قسم کوم پاغه چې نشته سوا دغه نه بل څوک لا ان احدکم لا يعمل بعمل اهل الجنه. او تقدیر کې لیکل شوی دی یو د تاسو نه کوي عمل د جنتیانو تر دې ما یکون بینه و بینها الا ذراع چې نی پاتې د او د جنت ترمنځ لیکن گز مثال گز دې پاتې شي اته دې پاتې شي نیمه ته پاتې شي او څنګه دې پاتې شي. فیسبق علیه الكتاب نو مخکې شي په د باندې لیکل الله فیعمل بعمل اهل النار نو دې عمل کی عمل د دوزخیانو معنا کفر کی کافر شي. فیدخلون جهنم للارشي دا اولی التقدیر تا ورسیده لیک دا اللہ اولا دا جہنم وو دا حالات دا علم پوجا باندی آغا دا تورسی اخکارا سم دمو. حدیث کی رئیس صحابی جنگی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویدو زخیری صحابہ پر شک کی شو تقریبا چی دالا سنگ خبر دا روسو سڑے راغے ویچی یا رسول اللہ غفو زخمی شیو او برداشت نو شو نو توره خپل سینې ته اړم کړه او د پاسه نو پرو زور کو بل طرف ته ورته مرشو ما ته نه وی د زخی اولی دا عمل و دغه سي چې د جهنم لبزي الله لیکلی شو. نبی علیہ السلام ته دغه سات کې الله دا غي علم ورکو چې د زخی نو عمل جنتیان شروع جهنميان شروع کی فیت قولوا جهنم للارشي. او بشک یو د تاسو نه خامخه کیبا عمل اهل النار دو زخیان ناروا بکی بد بکی اغلا بلسو حتی ما یکون بینه و بینها تردی چی نبوی دو اور جہنم ترمین دا زمون پر خیال بائی لا زراعون لیکن گز سمانا مرگ قدر خو جو مرگ دے دو زخلت لدی لیکن دا مخ کے بارا کے مرگ و جو دو جنت لتو پوٹ استرگی پختانوی جنتی دی نو دیو پوٹ استرگی دو زخیلی نسی معلومی گی عمالی داسی دی فسرد آغنا فیسبق علیه الكتاب روان دي شي مخي شي بدمای لیک د الله پیغمبر به عمل اهل الجنه ان په میدان د جنگ کې توري یو بل په سراغي سيري او جنگ شروع دي او یو په کې ایمان راوړ راغی دي طرف ته دي ابي شهید شو هي عمل نو کړ ایمان راوړ يسبق عليه الكتاب مخي د بده باندې لیک د الله یعنی تقدیر یې نو د عملو کې د جنتیانو آیات غلوا نو جنت تلار شنو متفقون علیه. مطلب څه شو
तकदीर दे چې کیږي په عالم کې د الله رب العالمین په مقرره کیږي او د دې سره داغه پته چاته ده چاته پته نشته چې څه دې تقدیر جنت لوزم کو دوزخ لوزم نو په دې د اعتماد کول چې کله جنتیم جواشه و جنت لازم او که دوزخیم جواشه و دوزخ لازم ییبا چې څنګه زړه غواړي دغه څوک دا غلطه ده دا علم نشته نو چې علم دې ته نشته نو په امر د الله باندې روان شي بد شي دي توبه ته واسه خکا اوس چې څه مقرر اخر هغه کې به مجبور هغه به استا اختیار کړي دي هغه وکیږي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زرا حدیث کې میں مثال وکړی ګوز کې نه دی مراد لګ زمانه لګ مسافت په ظاهر باندې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار وانما الاعمال بالخواتيم متفق عليه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بنده عمل کوي عمل د جهنميانو او یې جنتی معنا نتیجه سي اخر د ایمان وروړي جنتونو لذي الله په علم کې او یو عمل کې عمل د اهل الجنه وانه من اهل النار ای جهنمی اخر کې کافر شي بی دین شي ملحد شي وانما الاعمال بالخواتيم اصل نتیجه ده بشکا عملونه نتیجه ده عملونه بالخواتيم دا په اخرونو سره باندې نو خاتمه ده په ایمان شي مسیبیانت تلاشي خاتمه به کفر شي نو جهنم له لاشي دا مخکې تاسو لسی انما الاعمال بالنیات دا شانت انما الاعمال بالخواتيم نیت او اراده چې سوا دا غیر مناسب الله اجر ورکړي چې کله نیت اراده ده بد وکړه غلطه خبر وشوله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله توبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها وی او بل رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنازې ته یو بچی نابالغ ورکی مدل انصاری د انصارنا نو ما وی رسول الله توبه لهذا خوشخبری د خوشحالی ده بختورتیا د دی بچی دا زکه عصفور من عصافیر الجنه مرغه د چنچنه ده د چنچنو د جنت نه بس دی جنت لاله لم يعمل السوء ندی کړي د بد اسم ولم يدرك وبد وقت رسیدلې نه دی ځوان نه دی لا موانزه په خوشاله سم چې جنت ترا فقال نبی علیہ السلام بي او غیر ذالک او وایت علاوه دین بلومز اکنه په یو خبر باندې ټینګي معنا صدا اتقولی غیر ذالک د دین سوا بل څه عقیده ساتي اتا تعقیدین غیر ذالک د دین سوا بل څه خبره رښتې بل وشته پکې ده یا خو یو طرف کنه یې بل طرف مشته هغه بل طرف سره هغه داري بشک الله پیدا کړی دي جنت لا اهلا خلقهم لها هغه پیدا کړی دی ولا وهم فی اصلاب ابائهم او دیغه په شاګانو د پلارانو کې د پلار شاه او د مور سینو سره مستقر دی د نطفه د بچی د پیدا کېدل د توهم غلال ته کې چې الله تعالی معلومه هغه دی پیدا کړی وخلق للنار اهلا پیدا کړی دوزخ له خلق خلقهم لها وهم فی اصلاب ابائهم پیدا کړی جهنم لا هغه دی په ملاګانو د پلارانو کې په مسله تقدیر را لکنه الایمان بالقدر هم مقرر کړی دی الله هغه ته برسي چې کوم څه الله مقرر کړی هغه طرف ته برسي یا دې لبدي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه قالوا يا رسول الله فلا نتكل قال على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعاده فييسر لعمل السعاده واما من كان من اهل الشقاوه فسييسر لعمل الشقاوه ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره لليسرى الآية متفق عليه. ورسول عليه الصلاة والسلام وی نشت استاسو نتیوتوکم الا وقد كتب له لیکن حال لای چې لیکلی شوی دلا زید د مقعده زید کناسو یعنی زید مقرر شوی من النار دوزخ نه جهنم نه ومقعده من الجنه او مقرر شوی دلا زید جنت نه هر یولا زید جنت نه یا زید جهنم نه او معنا د او باندې یولا د جنت نه مقرر شوی دی. نو صحابانو افلا نتکل علی کتابنا نو ولې موږ ځانو نو سپارو په لیک خپل باندې الیک ځان خپل سپارو پاغه ته ګلو کو سمانه په قلا رکیم که دوزخیما جو دوزخ لبه بيبين که جنتیوما نو جنت لبه بيبين وندعو العمل او پریدو موږ عمل الله تعالی فلا نتکل الا ندعو العمل ولې پریدو موږ دا کړه ولړدا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعملوا کوي فكل ميسر لما خلق له هر یو آسان کړی شوی دی دتا هغه ته چې دیوله پیدا کړی شي ميسر لما خلق له آسانی کړی شوی دی دتا دا هغه څه د کولو چې له پیدا کړی شي دی که جنت له پیدا شي نو جنت کارونو ته آسان کی الله آسانی فکر یې طرف ته دوزخ له راغی. اما من کان من اهل السعاده هر کی د بختورتیا د خلکو نه بختور فسييسر لعمل السعاده یقینا د تباسانی جوړی شي عمل سعادت طرف ته بختورتیا طرف ته هغه چې من اهل الشقاء بدبختیا د طرف د خلکو نه فسييسر لعمل الشقاء. رسول الله سلام استدلال د قران عظیم نو کو او دایوی فاما من اعطى واتقى هغه چې ورکی سچوتا الله د ورکول ویری دي اطاعت شروع کی قوا اعضاء خپل ولګي په دیوالي واتقى بچو زای سیزان د خلاف کولو نه وصدق بالحسنى یقین کی تصدیق کی په کل خبره لا اله الا الله باندې عقیده درسته ده عمل صحیح فسنيسره لليسرى هغه څوک بخیلا سمتیاو کی په قوه او طاقتونو باندې په خونه د الله د لګولو په لاس کو سترګو غوږ زړه وکذب بالحسنى او د کل خبري تکذیب کی د تقدیر تکذیب د کلمې تکذیب فسنيسره للعسرى. پیغمبر اسلام داول متفق علیه تقدیر مسله چې سم مقرر دي هغه لفظي نو کړهو کوشش داږي کوه کنه چې خیر طرف ته ته په خپل ځان بز دروان کی یا په قلاره کې نو سبو غټي دا خو په دین کې کوي دنیا کې نه کوي دا ډوړې مګټه په قلاره کې فایده ک الله مقرر کړی جرابه کی ک الله نه مقرر کړی په ځان وای نو به راکړي نو پاره کې تاګه نه کېږي او دا پیدا کوم یا شنت جامه مګر جوړه مګر ک الله مقرر کړی جامه بدن چاپی رکی کني مقرر کړی نو کته جوړه کې نه ودن اوسې ابدن خراب شي نو په دې ځینو کې ښکارا چې کوم د دنیا سره تعلق ساتي تقدیر باندې اعتماد نه کوي او چې اخرت مسله راځي د ګټه مسله راځي د کار کولو مسله راځي او بس الله چې مقرر کړی هغه وکړي نو مقرر کړی د ځخله وځي کنه بل وکړي بیا نشته. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه متفق عليه. وفي رواية لمسلم ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ویری چې بشک الله لیکلی دی په ابن آدم اولاد د آدم باندې حظه من الزنا برخی د زناونه ادرک ذالک لا محاله نچې لیکلی دا نه دی برسی غیتا مو باغا لا محاله خامخه لا محاله معنا لا حالته باندې دي نشته هغه ته ورسی څنګه زنا فزنا العين النظر نو د سترګو زنا قتل دي نو دا به کی کدل دا مقرر کړی دی بدا کار کوي وزنا اللسان المنطق او زنا د جبی خبرې کلی ناروا غلطی خبرې ناغه به کی والنفس تمنا وتشتهي نفس ارمان کوي د تشي د کېدلو وتشتهي او غواړي د دین وسو الفرج يصدق ذلك فرج
داغی تصدیق کی رشتیا کی اغا ویکذبه او دروجن کی و دلتم په معنا او یکذبه یې دروجن کی معنا نفس کې تقاضا پیدا شي پستر ګلی دلو شي په وګو ورېدلو شي د خبرو اترو پاک پاک او بیا داغی نرستو نفس کې تقاضا او داعیه پیدا شي اوس مقبیا مومی نو اخیری سر راشي یصدقه او یکذبه فی روایت لمسلم او پر روایت کې د مسلم دار غلی دي قال وی نبی علیہ السلام کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا لیکل شوی دا فوزوی د آدم یعنی په بنده باندې برخه د زناونه مدرک ذلک لا محالته د منذ کې راغی رسیدون کې راغی تا خامخه لازم فیجی سے کنو پس مبنی رضی لا محالته بالکل خامخا العینان زناهما النظر سترگی د دو زنا قتل دی محرم تا مختا گوری نسو گوری نقل حرکت تا گوری ولذنان زناهما الاستماع غوگونا دا غو زنا اوریدل دی ناجائز خبر آوری غوگو تا ایک دی واللسان زناه الکلام او جبا دا غی زنا الکلام خبری دی ناجائز و غلطی و بے طریقی والید زنا حلبت او ید داغ زنا لاس ورلل دی نیول دی سشی لاس ورلل دی کول والرجل زنا حلقطا او خپا داغی زنا ازیت قدم غستری والقلب یهوى ویتمنى او دزر زنا یهوى اغت شیغواری ویتمنى وارمانی کئی چی دسی وشولی اور سودائی ساتی ویصدق ذالک الفرج ویکذبه او رشیاکی در طول فرج و یکذبه او دروجن کی کلا رشیاکی کلا دروجن کی کلا غا موقعیت ورسی بیا خبر وشی کلا درسی بیا پنیمگری کی پادشی تینا خود دا حدا پوری چسا که دا ناغو کی دا زنا مقدر دی تقدیر دی دا اللہ طرفنا او بنده تصدق خونه دا مکو دا کا سترگی موچتا خلا مخوضا غوگمیگ دا تلوارو کا نور نو پس نور دوائی جی دا پخپل ختمی کی دای میسرات تجدا ختم شی نور با ختم شی وعن عمران من حسین رضی اللہ عنہ ان رجلین من مزینة قال یا رسول اللہ ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویکدحون فیه اشیء قضی علیہم ومضا فیہم من قدر سبق او فیما یستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها رواه مسلم ودوتنو دمزين قبيلي قال اوي ايدا الله پیغمبرا ارائیتا خبر کا منگا او ایراتا ستا چخی اللہ ما نما پوکا چکی خلق نن ویکدحون فی ازان کڑی پاگے کے کڑاو کی پاگے کے اشیئن قضی علیہم خودیو کبت دیرت جنی چکی ایدا چا خبر دا تکار دے قضی علیہم چی مقرر کرشے فیصل کرشے دے پدوبانی ومضا فیہم من قدر سبقا او تیر شویر پدو کی در مقررون دا اللہ نا دا سی سبقه چی نمخی نشویر او فی ما یستقبلون یا دا چی سکیگی نو دا دی پراتلون کی مقرر یستقبلون بیهی چو دی مخی مما آتاهم اللہ دا غصنا چی اللہ آتاهم بیهی چی اللہ ولور کی اغا مما آتاهم بیهی نبیهم دا غصنا چی راولی دی اغا دوتا پیغمبریه وثبتت الحجت علیہم اور ثابت شد حجت د جواز یا د آدم د روا و د ناروا علیہم په دو باندې پیږي خبر باندې د مخکې مقرر دی الله طرف نشوی دی کنه اوس چې پیغمبر کوم دین راوړی دی جایز ناجایز منع او کول حرام او حلال دغه دی چې دغه سی په لیکل کېږي هغه خلاف کې دغه موافقت کوي نو کوم دی مخکې نه لیکي کوس کی فقال
رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دا سنید حسینی ندی بل شیء قضی علیهم بلکې دا خو فیصله ده چې شوی ده د دو خلاف په دو باندې ومضى فيه متیر شوی ده الله طرف نه په دو کې مقدر دی التقدیر نو چې هغه مناسب دنیا کې څه کوي نو هغه وکړي وتصدیق ذلك د استشهاد بالقرآن تصدیق د دې رښتینواله د دې خبرې فی کتاب الله عز وجل په لیک د الله کی کتاب د الله کی غداری ونفس وما سواها الله وی گواه کوم نفس او هغه څه چې برابر کړی دی الله دا نفس په کوم خوې خاصلت او عادت باندې فالهمها فجورها وتقواها نو خودری دی تعالی فجور بد عملی زنا نورت وتقواها او بچ کېدل یم دغه اسباب او ترقیم خودلی نو دا ته الله مخکینه الهام کړی مقرر کړی او بیا ته خونم کړی چې د څه کوا اده څه مکوا مقدرات دی تقدیر دی الله طرف وعن ابي هريره قال ابو هريره روایت رضی الله عنه دی وی قلت یا رسول الله انی رجل شاب ما تویزخو زوان لکما وانا خاف على نفسي العنه یریکم په خپل ځان باندې د بدلمنتیانا زناونه ولا اجد ما تزوج به النساء انو واغه چې پاغه باندې نکاح کوم د خزو سره یوا یا دوا یا دریا سرور دا پیشکش نبی علیہ السلام ته ابو هريره ولی وکړو کأنه یستأذنه فی الاختصاء دی عرض پیش کول سره دا سیدل کچې دی اجازه غواړي د نبی علیہ السلام نه پر ځان خصی کولو کې چې شهوت ختم شي تقاضا ګناه را نه چرته ونشي نو کدا سه حالت دی نو ځان سم کوم برابر کوم قال نبی علیہ السلام وی راوی فسکت عني وی چپ شده مانا یعنی جواب را نکو ثم قلت مثل ذلك ما بیا یو مقاکده خبر وگل فسکت عني رسول اللہ السلام جواب را نکو ثم قلت مثل ذلك بیا مم دغه شانتیو په مقابل فسکت عني نو بیا چپ کری واری جواب را نکو ثم قلت مثل ذلك بیا مم دې په شانت خبره په مقابل نبی علیہ السلام یا ابا هريره جف القلب دوا شمره ځل ساتل را بجو سره ترخ کې کله په لسونی کله په غوان ابو هريره کو ابو هريره جف القلم بما انت لاقن وشهد قلم د لیک د الله په ټول هغه څه چې تو سره یې مخکیدون کې ملاقات کوونکې مخکیدون کې لیکل شوی دی چې تو سره مخکیږي دا ټول مقدر دی تقدیر دی د الله طرفنا اوس په دې د پاسه فخت سي علی ذالک نو تو خسی کزان پا دید پاسا تقدیر سرا او ذر ریای پریدا دیوات دو بخواه مانا سنا چه کم چه مقدر دی آغا بکیگی اوز که تو چه زمان زیناو نشی و دید پارزان کوم نو دا اللہ چه تقدیر دی آغا بکیگی نستا پزان خسی کولو مانی را مقدرات بدلیگی نا خواخ استادا چه سپا کتا کئی نو طول باب پا تقدیر باب دی الایمان بالقدر مقدرات دا اللہ دی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم بیان د قدر دی د الله رب العالمین په دې عالم کې د کوم انقلابات چې کیدون کې دي علم د عالم د پیدا کولو نه مخکې دی سو مخکې دی دواړه قسم روایتونه تاسو ولوستل اول روایت د عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه کہ رسول علیہ السلام ہوئی اللہ مقادیر د مخلوق لکل دی قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة 50,000 کال مخی اللہ د عالم د پیدا کولو نه مخی لکل دی نو عالم خو زماستانو ندی عالم د اسم آلی صیغه د فاعل وزن د طابع باندې کل ما یتبع به هر هغه شی چې په مهر لګای نو هغه ته طابع ویل کیږي
عالم هر هغه څه چې د ځان نه په غیر یعنی په پیدا کوونکي دلیل دي. فرشتي عالم دی، جنات شیاطین عالم دی، اسمانون عالم دی، جنت و دوزخ ځال عالم دی، د پیریان انسانان نه نور زنده سر ځال عالم دی، عرش و کرسی لوح محفوظ عالم دی، او دا ټول غیر دی د ذات ته الله رب العالمین نه. دومره فرق دی چې دی عوالمو کې ځینې هغه دي چې اول شته په انتهای نشته، ځینې هغه دي چې د هغو اولو مو نو اخري هم شته انتهای هم شته دی، لکه اسمانونه ځمکه بیر پیریانو انسانانو فرشتونا دا نور زنده سر د دو ابتدا شته نه انتهای شته، ختم بشي بیا نول جنت شته نول دوزخ شته نول بیا بقا شته. د بندیانو د خیر لپاره الله پیدا کړی دي. دنیا کې باران ته ضرورت د مخلوق باران وریږي، هلته بیا باران شته باران نشته، د باران شکل وی نو عذاب بوریږي په دوزخیانو باندې، د باران شکل وی د الله رحمتونه او خوشحالي بوریږي په انسانانو باندې. او دغه باران دغه وریځي او داسې ځونه نشته دی. دغه شانته ځمکه شته اسمان نو هلته بیا نشته دی، ختم شو. دې طریقه باندې نور زنده سر شته بې د هغو نه چې د دوزخیانو د تکلیف د زیاتولو دپاره یي، نور زنده سر به نه یي. ماران، مچان، ماشي، ډنډارې مچۍ، ګنده بدبویه هوا، دا شانته دا څیزونه ناکار او پلید اذیتناک نو دا به دوزخ کې یي. نو دې زنده سر له خو عذاب نشته، عذاب خو دغه بندیانو او پیریانو له دی، دوله عذاب نشته دی. لکه اور دی که نه لرګي پې سوځي، نو لرګو له عذاب شته، لرګي خو په عذاب نه پوهېږي، په سخته تکلیف نه پوهېږي. دې طریقه باندې دا حیثیت نو صرف څوک دي انسانان او پیریان قدرې دا دی مکلف. فرشتي خو دي هغه مکلف نه دي. دا ټول څیزونه نو بیا شته شو، په دې شتو کې د ځینې وجود به پاتې، د ځینو به ختم شي. دې ټولو ته څه وایي؟ العالم. خو بیا په دې کې په اعتبار د عالم کېدو باندې اختلاف دی. عالم خو مې وی که نه چې د الله د وجود، د الله د صفات علیا او د الله رب العالمین په دنیا کې په انقلاباتو دلیل. عالم ته دی عالم دی نښه ده، خو دې هر شي کې هغه دلیل کېدل جدا جدا دي. انسان کې په ذات د الله په صفاتو د الله یو شانته دلیلونه دي، نو په پیریانو جناتو کې بل شانته دلیلونه دي، په ځمکه کې بل شان دلیلونه دي، په اسمانونو کې بل شان دلیلونه دي. دې اختلاف د ادلو ته قرآن عظیم اشاره کړې ده په صيغې د جمع راوړو سره. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. لآیات جمع رسو فی ذکر کی بیاوی آیاتن، بیا ذکر کی بیاوی آیاتن. دا آیات پا دی معنی باندی بیا بیا روڑی او جمع کری دیل دی. کچر دا عالم پا جوڑی واخلی خو ټول یو دلیل شد، خودی کی دلیل حیثیت جدا جدا دی، نو آیات جمع او جدا جدا راول دی.
علم ته په دې معنی باندې ویل کی. نو د دې هر څه د پیدا کولو نه مخکې یو ذات ته الله رب العالمین وو، نور څه نه وو. حدیث کې راځي دا کان ولم یکن شیء، الله وو هیڅ نو. رسول الله وخت فخلقت الخلق، الله وی ما عالم پیدا کړ. نو اول نشتی بید ذات تا اللہ رب العالمین نا نور هر څه کې نشتی. چشته شو نو بیا ځینې داسې دي چې بیا به نشي، لکه بید مکلفونه، بید فرشتونه، بید جنت او د دوزخ نه. نور چې دي عمومي طور باندې دا بیا ټول نشي، او څه هغه دي چې هغه بیا ابد الآبادی انتهای نشته، لکه جنتونه شو، دوزخونه شو، دا شانته عرش، کرسی، انسان، پیریان، فرشته، دا ټول بیا شته شو چې فنا شي، بیا شته شي. نو بیا به همیشه بیا پکې تا فنا نشته. دا چې نو پیدا د دینه مخکې 50,000 کاله تیر شوي دي، الله بیا پیدا کړ و غوښتو. دویم د پیدا کولو حد ښودلو د موسی او د آدم علیه السلام چې مناظره شوې وه، نو موسی علیه السلام نیکه بابا نه ګیله کړې وه چې تا خلک راوباسو، برداشت یې ونه کړو. نو هغه ته ویلي ب40 عاما تورات کې تاله در کولو 40 کاله مخکې لیکلی شي. هلته 40 کاله ویلي، دا 40 کاله په تورات کې د ورکولو نه ویلي چې تورات کې د دې نه مخکې چې تاله دا نو درکړی شي، دا به کې 40 کاله مخکې لیکلی شي. د ټول عالم د تقدیر فیصله 40 کاله د 50,000 کاله دي. نو دا مسله ذکر کړه چې دا هر څه مقدر دي، او دا تقدیر لیک دا الله اندازه ده، تکلیف نه دی. تقدیر ځان لري، تکلیف ځان لري. بے د نظیر نه، د مثال نه، د نظیر په شکل ویم کنه. سړي سترګې پټې کړې دي او ووت په دې میدان داسې روان دی، په مخه یې په کته غاړې ته. نو ته به ووایې دا چې دا سړی ډوبېږي، لامبو نور دي سیند کې ړواندې کېږي، نو ته به ووایې دی ډوبېږي، زه به ووایم دی ډوبېږي. او هغه روان دي چې ډوب شي، نو دا ما ته ډوب کو، دا خو ما ته نه ډوب کړی، ما ته خو اخبار د هغه د ډوبېدو کړی چې اسباب نشته دی او دی روان دی، نو دی ډوبېږي، ځان ډوب کو. دغه طریقه باندې څنګه چې زما ستا علم ناتمام او ناقص خو په ظاهري اسبابو بنا دی، دا الله رب العالمین علم بې د مثال نه کامل بلکې اکمل دی، تکلیفی نه دی چې ته ډوب شه. دا مطلب نه دی چې داسې روانې نو ډوبېږي، داسې ځې نو دوزخ له ځې، که په دې بله لارې ځې نو جنت له ځې. او هغه جو دوزخ له لاړ شي بد عملونه کوي، بل بختور دی نیک عملونه د الله رضا کي، نیک عملونه کي نو جنت له تلو شي. نو دا علم دی، خو چې کوم مقدرات دي نو دا په علم د الله باندې بنا دي، ماغسې به کېږي څنګه چې الله رب العالمین ته معلوم دی. تکلیف نه دی. خبره باندې پوهېږې که نه چې الله مقرر کړي دوزخ لازم نو ایسلی کوم، جنت لیلاله مقرر کړي. پرون حدیث تاسو ولوسو چې جنت لیلاله مقرر کړي زما څه کار دی؟ رسول الله السلام جواب کې ویلي که نه اعملوا کل میسر لما خلق، کوه که نه چې څه له پیدا کړی شي نو هغه کار به تېنه کېږي. همدغه ویلي چې د سړي او د جنت په منځ کې د خلکو په نظر ما یکون بینه و بینها الا ذراع، او چې کوم ته الله لیکلي یعنې معلومات د الله یقیني دي هغې ته دې ورسي، هغه شان تعاملو کې دوزخ له لاړ شي، یا دوزخي من ته ښکارېده هغه صحیح واپس شي نو جنت له لاړ شي. د تقدیر مطلب اندازې مطلب دا دی، علم د الله په حالت د مخلوق چې چرته روان دي او په کوم ځای به ودرېږي. تکلیف نه دی
چې په دې مکلف دی نو دې به دغه شانته کوي. دا حدیث کې دا ذکر کوي چې عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي بشک زړونه د اولاد د آدم بنی آدم یعنی ټول آدم علیه السلام پکې دي کلها ټول بین اصبعین من اصابع الرحمن دی په من د دوه غوتو کې د غوتو د مهربان الله نه که قلب واحد لکه د یو زړه یصرفه کیف یشاء چلی الله رواني الله څنګه الله غواړي په طرف باندې دي. مطلب څه دی اراده د بنده او په دې اراده کې اثر پیدا کول د الله رب العالمین کار دی. کته اراده خیر طرف ته کوي نو خیر طرف ته الله اسباب تیاری، که اراده بد ته کوي نو بد طرف ته الله اسباب برابر. دا څه معنا لکه استقلی ته دی په دې طرف دی مخه ده دې اسباب به برابرېږي، ته اوس په دې طرف باندې دی په بل طرف روانېږي نو تا ته دغه طرف اسباب برابرېږي، د کلی ته ټول اسباب نه برابرېږي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام من اصحاب الرحمن مهربان الله لاشته گوتشته ساقشته قدمشته دا صفات چې کوم دوالی په زواتو باندې دا الله رب العالمین قرآن و حدیث کی ذکر کړی دي. په دې صفاتو باندې ایمان لرل ایمان دی، د دې صفاتو نه انکار کول بیمانی ده، یا د دې صفاتو غشي تعویل کول چې دا صفت په ختمیږي عین په ختمیږي دا بیمانی ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا الله رب العالمین لاس شته انکار کول تنا بی دینی ده، تعویل کول تنا غلط دی، او ایمان داسې ساتل چې څنګه الله لدی هغه څه زموږ ایمان دی. اوس اهل حدیث په نوم باندې یو فرقه پیدا شوې ده، نیکان پکې شته او عمومي داسې ده چې د الله رب العالمین صفات د خپل صفاتو باندې ګڼي او لاس د الله نه مانی اولي نه مانم او دغه سلاسونه دي لکه زماستا چې دي خو هغه د همیشه دي او زماستا به ختمي نه داسې نه ده. ذات الله رب العالمین چې څنګه دغه دغه صفات دي کیفیت الله ته معلوم دي چې څنګه دي څنګه لري دغه الله په اختیار کې د پوه کولو لپاره وي لکه یو شی په دوه غوتو کې دی نیولې دی معنا سره څه زور تکلیف کړهوي د باندې نشته دی د دې ټول عالم ټینګول الله باندې څه کړهو تکلیف نشته دا الله دوه غوتو کې من اصحاب الرحمن يقل يصرفه كيف يشاء. بیا رسول علیه الصلاۃ والسلام اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك دعایم خدا الله رول کې زړه یو پر بل پر زموږ زړه خپل طاعت باندې راوړا چې ستا تابعداري وکړي ته کیږي. الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم متفق عليه. ابو هريره رضی اللہ عنہ رسول علیہ السلام وی ندی یو زیگی دل کے بچے لیکن زیگی په صحیح فطرت باندې په صحیح خوی عادت او صلاحیت باندې فطرت صلاحیت او قابلیت د خیر پیدا کیږي په دې باندې د بیا څه وشي لار مور یې یهودانی یهودی کی کاغه یهودیانو او یونصرانی یا پیرنګی کی کاغه پیرنګیانی او یمجسانی یا مجوسی کی کاغه مجوسیان د ور تعظیم کون کی دوالی همانی مجوس خالق الخیر یو خالق الشر بل د خالق الخیر نه تعبیر کئی پا یزدان باندی اللہ د خالق الشر نمغو یادی احرمن نو دا دوالی همانی هر سکی د خیر ظل الہ دے او د شر پیدا کون کی ظل الہ دے
دولی منی وی چاکی چه خیریت او خیریت تے داغن شریعت او بی خیری نشی پیدا کی دے نشی رتلے چاکی چه بی خیری دا داغن خیر نه پیدا کیگی نو پا دی معنی باری دو دیالها عقیده دا الہان نو یهودی کی بیا مجوسی کی پیرنگی کی کما تنتج البهیمت بهیمتا جمعا مثال دا محسوسات نویلے لکه چی زیگل ڈنگر بل ڈنگر بالکل روغ موڑ جمعا مکمل مجموعہ دا اعضاء ہر سی برابری لاس پی غگونا دا برابری هل تحسون فيها من جدعا والانتاسو پکیتا معلوم اولا شای لیدر شای پکیتا دا غوگ پریکڑی نبی علیہ السلام کلی و اکثری قانون بیانی اکثری خبر دادا بچے چی پیدا کی گی دا مور پلاروانی مکمل ہی یونیم چرتا پسونو کی دا مرض دو وجن چی خیٹا کی پیراغلی دا غیر دو وجن نیم گڑ پیدا شد لاس پی نیم گڑتیا دا کگوالے دے غوگ سرگ پوزا کی کگوالے دے نیم گڑتیا دا اخو مجبوری دے خو قانونی اکثری دا دے چی غروق پیدا کی جدعا وغوتے ثم یقول بیا نبی علیہ السلام وی آیات اولوس آیات مبارک اولوسو پا دلیل کی استشاد کی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا تین شئی پا پیدایش دا اللہ باندی آغا چی مخلوقی پا پیدا کردے آغا تشے دے چی آغا فطری دین دے چی طبیعت سر موافق دے دا فطرت سر موافق دے پا بل دین بانی مزے لا تبدیل لخلق اللہ خبر دے معنی دی ارشاد مبدلوائی تاسو پیدا وخد اللہ نو پیدایشی مبدلوائی لکا عرب بدا سودو خانو وگونا غد خلق اولالی بے غد خلق او دا بے نخو گردو رو دا بل پنون بانی بے کن دغ شانت دا بیم کولو زنو بندیانو لبیم وگونا غد خلو زنو کی بے مندرے واچولی مندرے بے اولا پا غد کی واچولا دا اولی دا دا خواجہ سبتا منگی حساب کرده دا آغا پا نسبت پانی ده نو ده بیٹین گئی چی ده ده و پیلاسی نو مکو ایدا کرده ولی ناروا کر اللہ پاک پیدا کردی لا تبدیل لخلق اللہ من لا تبدلو خلق اللہ ذالک الدین القیم دغه دی قانون د ژوند د تیرولو اولاد القیم بالکل نیک دی نیک قانون روان شه متفقون علیه دا حدیث مبارک مطلب دی تقدیر دی کنه چې الله مقرر کړی دی پیدا کړی دی نو په صحیح فطرت باندې فطرت ته ولې بدلای ته له خو ولې بدلای بنګیان تاسو ویلي خارونه کې د بنګیرو کې د غولو نه کر کنه کی د ګنګیو د پلیته نه کر کنه کیږي ولې څنګه پیدا په دغه سیمه حال کې ده کنه خو قبول یو کې د پلار مون نه پیدا او تربیت صحیح شي هغه له پړکوالي کوم کوز کا تورځي باقي ولورځي چې ګنګيري یا ګرګې ته نزدیکيږي نو باقي ولورځي دا ولې فرق د تربیت ته نو ځان صحیح کې کنه په غلطه باندې ول روانه چې الله ته مقرر کړی دی هغه تبارسه او د مقررات او رسیدلو نه اسباب مقرر کړی دي پاس باب باندې عمل وکړه وعن ابي موسى قال او دی حدیث مبارک کې ذاتی ګړي خبره دا براله رسول علیه الصلاۃ والسلام مبین د قران دی لتبین للناس ما نزل الیهم ذکر اتفاق د علماء چې حدیث بالمنقول ادا تفسیر بالمنقول اصل له او تفسیر بالمعقول دا فرع دا ثانیان دی او علم کولی شي چې دا منقول یو علت یو سبب یو مشترک معنی او دا غیر دلاله تبل تر دن نکای تفسیر بالمعقول چې ته لکی نو صحیح ده کنه اوس دا قانون دی الفاعل مرفوع نو تو زید قام صلى فلان دا شنت جاء ذهب نو دا تفسیر کای د دغه قول کای چې فاعل مرفوع راځي او دا غیر افراد او صله جدا جدا کړه دغه طریقه باندې نبی علیہ السلام استدلال کړی لا تبدیل لخلق الله دین مضبوط دی وعن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ابو موسى اشعری رضی الله عنه اودرت ومن کی نبی علیہ السلام په پنځو ټکو ویلو باندې پنځو غټو خبرو ویلو باندې قیام وکړو عالمان ویدا خطبه کی بیان کی مسنونه طریقه چې بل صدایي او تقاضا نه سنت طریقه څه شی قیام دی د څه لپاره
چې ودرېږي نو خبره به ټولو ته رسي، ودرېږي نو ټول به ویني چې بې فکره څوک دی، بې غوره څوک دی. دویمه دا چې ودرېږي نو نظر به په تا باندې، نو نظر چې په ځای ودرېږي نو خبرې ته سوچ کوي، او که سر دې ګډه کړی دی نو که ته ډېر فکر کوې خو شیطان بدله فکر بدلی. په دې وجه باندې مواجهه، توجه، استاذ ته، معلم ته، شیخ ته دا ممید دی په زده کړه کې، ممید دی، معاون دی. اولی که بیا ځان له ګوري کتاب یا ځان له تکرار کوي، د بل سره لګیایي، بیا درس کوي داسې مقرر شي، نو د استاد دغه خبره به دې په فکر کې چې تعبیر یې داسې کړی، اشاره یې داسې کړې وه، ادا یې داسې کړې وه، دا به دې په ذهن کې. دغه وجه د کمال حفظ دلیل ګرځي. و استاد نه مې سبق وي چې زما سره 2 تنه نور رسو یا 3 تنه نور رسو، او په دې منځ کې داسې حالات شو، داسې خبره به بلې، خو دا منځ کې حالات ټول دې را جمع کړي چې ما ته هغه پوره مجلس مستحضر دی، پوره مجلس حالات راته یاد دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وجنا استدلال وکړو. نو نبی د صحابي به 5 کلمات او درې خطبه ویله، بیان وکړو په د 5 خبرو. فقال نووي ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. الله غافل کیږي نه، لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم الذي لا يأتيه الموت. هغه چې خوب پې نه راځي، غفلت او مرګ پې نه راځي. الحي الذي لا يموت، سورة فرقان کې کنه توکل على الحي الذي لا يموت. غفلت پې نه راځي، غټ غفلت مرګ دی، دا غینه کم غفلت خوب دی، دا غینه کم غفلت سنه پرنا، بی فکری و بی پروايي. الله رب العالمین منزه دی دې ټولو نه. یو خبره دا وکړه، او الله رب العالمین له مناسب نه دی ان ینام. یخفض القسط ويرفعه، کوزیغه غرزیغه قسط تلا ويرفعه چتی. سمانا دنیا کې انصاف اب انصافی، دغشان تروزی کمی زیاده، دی طریقه بانی عدل او بی عدلی. دا د کم طرف دی؟ دا اللہ رب العالمین دا طرف دی. اچا پا ذریعہ عدل راولی، دا چا پا ذریعہ بانی ظلم راولی، دا چا پا ذریعہ بانی ملک آباد کی، دا چا پا ذریعہ بانی آباد روان کی. دا دا اللہ رب العالمین دا طرف دی او تقدیر دی. یخفض القسط، انصاف، عدل، روزے کی اپنور کی اوچتی. یرفع علیہ عمل اللیل، اوچتول شی اللہ طرف تا عمل دشپی مخی دا عمل دروازینا، او دا شانتا اوچتول شی تا عمل دروازی مخی عمل دشپینا. حدیث مبارک کی تفصیل لے کنا فرشتی مقرر دی. سبا خطو نمخ کی راغل دیا دا سبا خطو سرا زا و تاسو چی سکو سوایو دا ټول داغو پر ریکارڈ کی رازی، دا ټول اغو لکی. او 2 قسم دی، یو حسنات لکی، بل سیئات لکی، که دا عمل دی او که دا ویل دی، دا وجود دی او که دا جبی دی، دا لکی او اغا محفوظ کئی. ندا چیو لکی اپا دی جو که بیا دا یو مشریده، دا یوی فرشتی مشریده، اغا دا خی طرف والا چه کم پنیو کو عملون مقرر دی. نو بد زو کم اللہ دی رات معاف کی تاسو نوشی، نو فرشتے لکی، ریکارڈ والا لکی، نو دخی لاس والا فرشتو تو دخی طرف زنیکو والا ویداماو تاوکا لعلہو یتوب، دے با توبو باسی، دے با دا غلطی پریدی، او اللہ معاف کرنی سلری کی چه بیا بیروانای داماو تاوکا. ویدا سکی گی حدیث مبارک کی رازی چه دا غوب تا مراشی جده توبا نو باسی، یا دا غوب ڈیوٹی ختمی گی نو اخبر لیک پورا کئی کارگزاری یا غیولی کی. نو د نیکو باندې مقرر فرشتہ د غصه او د خفقان نه بیزتی وشوا د خیریو کی. الله دې و شرموا شرمیدل یعنی زدی و شرمولم خپل بل مرګری ته چې تاسو پورې ته مينت کوي چې مېلی کا او تا خبرې نه واپس نشوي، اخیرا غوړي کو زدی و شرموا. الله دې داسې و شرما د خیریو سره دا غټل شي. نو دا دروازه هغه د ماخام سره خيږي، ماخام منځ کې دی نیټه دا غدا او کتاب اوس بد کړی د مور پر لګېدل دی. د ماخام د باغ نه د ماخام د وخت نه رستو نوري 2 فرشتي راغلي او سبا د خطو پورې دا غو کار دی. نو دا ته خيږي تر ورځې هغه د ماخام نه مخکې، د ماخام هغه د سار نه مخکې دا الله رب العالمین مقرر دی.
حجابه النور، حجاب اللہ رب العالمین تا نور دے رنا دا. سمانا اللہ تا پردہ نشتہ دے، نور دمرا دے چه ذاتی نشری دے، دا مخلوق پا وسکی نشتہ دے چه اللہ رب العالمین دیوینی. نور سرگن دے چه وریز از اللہ خواهو، چه وریز نی نور بالکل صاف ستر دے. دا دی غاوی تا سا پردہ دیوال چه زوڑی که خضوران ندی نو لیده شی نشی کتے ہوتا. نو انوار دمرا دی چه نظر با دی بیکار کی، نو اغا پریدلا چه بیا بل دیتا گوری کتا نظر با دین لگی، اغا دیتا توری تا سات تیرش نا بیا شیخ کاری چه سات تیرش نا بیاو پکی خوروالی راشی رو برون شی. دا اولی وی چه سل بیزای نظر لگای خپل زان خرابای، لکه دیوال لسر تل را پریدی خپل سر ماتای، دیوال خپل سر را پرید خود نو لگی. حجاب اللہ رب العالمین تا دا مخلوق دا طرفنا نور دے، ظلمت نشتی اللہ تا. لو کشفہو لحترقت صبحات وجہی منتہا الیہ بصرو، کچری لری کی اللہ دا نور دا ختم کی او اوار آواری کی، لحترقت نبیشکا اوبسی، لا حرقت اوبسی دی صبحات وجہی پلوشی دا مخد اللہ رب العالمین حرغسا انتہا الیہ بصرو چی ارسی اغیتا نظر دا اللہ دا مخلوق، یعنی طول مخلوق. اللہ نظر خو طول مخلوق دے، طول مخلوق با اس وزی دا دی اللہ رب العالمین دا انوارو تجلیات دو وجن دا دی عالم خبر کی. دا قیامت ندا، قیامت کی خوب اللہ جنتینو کی جنتیان وینی اینی بھئی، بلکہ یوم المزید چکم تا دا جمعی رضوی لیکی کی پا دنیا کی پا دی رضوی جنتیان خصوصی نعمت خصوصی مہربانی پیر اللہ رب العالمین دیداری علی دل قتل بھی. و دنیا کی حالت داسی دے چاگا سرگن شی ہر سے بڑھوی شی اولی برداشت نشی کولے. یو خبر ادائی کرکا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. دویم خبرہ یخفض القسط ویرفعه. درم يرفع الیہ عمل اللیل وعمل النهار. صدرم حجابه النور لو کشفه لاحترقت لا حرقت صبحات وجهی منتهى الیہ بصره من خلقی. دا مخی من دوی واقعلا یو ان اللہ لا ینام لا ينبغي له ان ینام مناسب میں مخلوق دکی گی. رسول علیہ السلام ادو اصحابان کرام ادو پا مخلوق دا اللہ کی کامل ترین انسانان اصحابان دا نبی علیہ السلام دی محبوب ترین انسانان اللہ تا اصحابان دا نبی علیہ السلام دی. او بیاراغلی دا سفر دا خیر نئی دا غزا دا سفر نا پوا پسی دی او چوکیداری انکی نولے دے چه تمنگ لده سبا خطو سارا آواز را کوا. چوکیدارو مدشو ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام مدشو اصحابانو مدشو نورو لگی. اول نظر دا نبی علیہ السلام بیر تشجنور لگی دلوی پاس ہے ان هذا واد بیهی شیطان، دا شیطانی سر دے پاس ہے. لاڑا لپا مخبانی ابیا یا ودسو کو موزیو کو پر جوابانی موزی قضاو کو. رسول علیہ السلام مانے خوب راتا و اکثری حالتون دسیو ینام عینه تنام عینایا ولا ینام قلبی. زما سترگی و دیگی و ظلمی بیخی ما نظر کی چستے احساسات رازی وحی رازی بل سے خبر رازی آغا بکی خی. دا حالت زما استاسون کی گی وقتی کی گی کل کل کی خوب چی سڑینی نو که دغشان تزرو دی لکه چه پا عام حالتون کی دی بیا با خوب بینی یا خوب که خوب سود دیکھنا خبری پی کیوں کئی پا دی زڑا کی خبری ام کئی چه غیون باسی روی و دا وقتی مسئلہ دا اد رسول علیہ السلام دا مسئلہ دا میشوا وقتی با پاگا مانی کلا کلا دا زل غفلتو براده لکمون چی وقتی چور بانی کلا زل بیداری. نو نبی علیہ السلام ام دا خبر ذکر کرده حجابه النور لو کشفه لا حرقت صبحات وجهی. نورانیت دمرا دے مانا دا اللہ رحم دے چه پمیت کی دا نور پردی دی که دا نور پردی ام لری شی نو دا آخوا نور دمرا زیاد تے چه دا عالم بطول ختم شی بیو تا برداشت نشی کوئے. مسئلہ تقدیر دکن یرفع علی اعمال اللہ دا شانتا که ان اللہ لا ینام ولا ینبغی مقرر دا خو عملون طول دا غمخیلی چی بندلکم مقرر دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا تغيزها نفقة صحى الليل والنهار
ارأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغز ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع متفق عليه. ففي رواية لمسلم يمين الله ملأ قال ابن نمير ملآن صحاء لا يغيزها شيء الليل والنهار. ابو هريرہ روایت رضی اللہ عنہ ویلاس دا اللہ رب العالمین بالکل ڈکتے پر ڈک لاس دی اللہ کور تراولوی چو سخی اغی پلاس کی قدری اغو محفوظی کنا مطلب سو دا اللہ قدرت دیر زیاد تے ہر صدا اللہ رب العالمین دا قدرت پلاس کی دی. بین اصبعین من اصابع الرحمن کی علیمان دا حدیث لکی دیا کی بھی فکر ہوگا. علیمان دا حدیث لکی امام محمد احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی زمانہ کی جو سڑی دی حدیث تفسیر کو بین اصابع الرحمن ناغت تفسیر کو د خلق د پوها کولو پر خپل ګوتی دا سکړي او بیا په ګوتو کې پلاس کې څنګه یې سړی ورزی اخلي راغلی په دې باندې هغه وخت کې امام احمد رحمت الله علیه نور محدثینو بودو غنل اذا تشبیه ده د ګوتی او چرته د مهربان الله ګوتی د دوه قول صحیح دي. د محدث قول غد الله د ګوتو بیان نه کوي دا الله د ګوتو د پوه کولو لپاره بنده په دې مخلوق ګوتو پوه کوي چې دغه شانت دي لکه زړه کې راوخله مړه کې وګورځو. داغه مطلب دا د امام احمد یا د نور محدثینو قول مطلب دا چې شایبه د تشبیه پکې راځي نه څنګه چې حقیقت د تشبیه خنو نه شایبه د تشبیه هم خنو. د دوه قولونو په خپل یې دلته کې یاد لفظ ذکر کړی رسول علیه الصلاۃ والسلام وی لاس د الله بالکل ډک دی معنی هر څه الله څخه دی لا تغیزها نشی کموله دی کی تشه نفقتن لگول لسو صحا ادیر زیاد اللیل والنهار لاس دا اللہ صحا بیدون کے دی سیح روان و بوتو سیلاب تا سیلابی دی اللیل والنهار شپارز مخلوق لورکی مهربانی کی خوراکون و یوز و بلسو شمتیا پا کین شیع کمی اس که کمی را دی خوزمستان را دی چه ما تا چه نوان اغسطسو وزه در کوم خو تیرا نواخله نو ما تاو اغسطو والا دی شوای خلکینا. ارائیتم ما انفقا تاسو فکر کرده دیتا سچو ورکری دی لگوری دی اللہ منذ خلق السماوات والارض دا کم وقتی چه پیدا کری دی اسمانون ازمکا چه پیدا کری دی مخلوق پیدا کرده کنا اسمانون ازمکا لوم چه ورکول غواری زمکی لوم ورکول غواری اسمان لوم ورکول غواری داغو مناسب داغا وقتنا تر دی وقت پوری فإنه لم يغز ما في يدي غاز يغيز كم شو شيء نقصا غاز الماء او بجوري شولي كم شو د مخي پزمکی په مخ باندې وسنل لګي ما تغيز الارحام وما تزداد الله تپترا چې هغه چې کمی رحیمونه هغه چې پورا کې زیاتې ندی کم شوی ندی کم کړیا چې په لاس د دې کې دي انفاق د دې ټولو تر دې وخت پوري وکانه عرش على الماء قدرت د الله دغه کوئی ذکر کړ د الله رب العالمین کمال په اعتبار د مخلوق له ورکو او مخلوق له پورا کولو نو دویم ذکر کوي ذاتی قدرت د الله رب العالمین کان عرش علی الماء او عرش د الله په بو باندې پرون ویلو قبل ردو چې په بو مطلب سو پاغه د چستا عقل فکر او تندرسي په بو باندې درول شي پریوزی نو مخلوق ورنه او مخلوق د نه دانوي خدا عالم ټول لکه چې لري دې ته ګوري اسمان شي نور ته وته او دور ښکاریږي جوور فکرو کې خړوال سره ګډ شي نو سره ویلا چې ته دریاب دې موجود مکفوف لکه دریاب چې ښکاریږي عرش د الله په بو باندې یعنی پاغه سبانی چې هغه کې استقرار د تشی نشته لا يغيظها شيء الله صحا الليل والنهار شپارز ارائیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم يغز ما في يدي ندی کم کری آغا چه دا اللہ پا قدرت کی دی اسم دی لگولو وکان عرشو علی الماء وبیده المیزان دی عالم کی چسکیگی دا دی طول دا اللہ رب العالمین لاس کرے طلبانی طول کی سپک درون معلومیگی نو دا دی سپک و درون اختیار دا اللہ رب العالمین لاس کرے یخفض و یرفع غرزیم او چتیم کوزی کل یوشه او چتی کل بلشه کل عدل او کل پا ظاہر ظلم
کلا قات او کلا آبادی، کلا مرض کلا صحت. خفض را ولید یوشی، رفع را ولید بلس. دا اللہ پہ اختیار کی دی التقدیر. فی روایت لمسلم، مسلم روایت کی کلمات طیبات دا سی یمین اللہ ملعا. مخی حدیث کی سری ید اللہ ملعا، دا اللہ رب العالمین لاس ندلتے دیت پا دے بانی یمین کو خاص کو. او دا اللہ رب الحدیث کی رضی دا اللہ ہر لاس یمین دے، یمین مبارک گن لے کی. دا خوجی چی پا یمین بانے دا بیادبی کار کول من دی مکو، پیستنجا مکو، دس پہ موچو، بیادبی زیر ملس کو، مجبور ہے ضرورت کے چپلا سے استعمال کا پاک دے باندی. مطلب سو دا اللہ رب العالمین